أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم سورة البقرة سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 10 او د سورت رکو نمبر 26 آیت نمبر 216 کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی پتاسو باندې قتال یعنی د کافرانو سره جهاد کول وهو کرہ لکم او حال دادی چې دا جهاد او دا قتال کول تاسو ته ناخوښه دي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم او قریب دا چې یو سیزو یو کار ستاسو ناخوښه وي او پاغې کې ستاسو دپاره ډیر خیر وي وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم او قریب دا چې یو سیز تاسو ډیر خوښوي او حال دا وي چې پاغې کې ستاسو دپاره شر وي والله يعلم الله خپويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږي په دې آیت کې د جهاد فی سبیل الله فرضیت بیان کړی شوی دی په مسلمانانو باندې جهاد کول فرض دی د ټولې دنیا د کافرانو سره د دې آیت او داسې قسمه په قرآن پاک کې 386 380 آیتونه نور هم داسې دي چې پاغې کې الله جل شانه صرف د جهاد ذکر کړی دی او جهاد یې پکې بیان کړی دی په هغه آیتونو کې یو آیت دا هم دی چې په دې کې د جهاد فرضیت بیان شوی دی فرض عمل په دوه قسمه دی یاد ساته یو ته ویل کېږي فرض عین او یو ته ویل کېږي فرض کفایه فرض عین داسې عمل ته وایي چې هغه فرض وي په هر مسلمان عاقل نارینه زنانه باندې هر مسلمان چې مسلمان وي عاقل چې لیونی نه وي عقلمند وي نارینه وي که زنانه وي په دې باندې دا عمل فرض وي داسې فرض عمل ته ویل کېږي فرض عین لکه منځ هر مسلمان باندې هر عاقل باندې هر نارینه او زنانه باندې فرض عبادت دی نو منځ فرض عین دی یا لکه روجه دا فرض ده په هر مسلمان عاقل بالغ نارینه زنانه باندې داسې عمل ته ویل کېږي فرض عین او یو فرض دی هغې ته وایي فرض کفایه فرض کفایه مطلب دا چې یو عمل فرض وي په مسلمانانو باندې نو که د تمامو مسلمانانو یو جماعت یو څو کسان راپاسي او هغوی دغه عبادت ادا کی سرته ورسي نو د باقی تمام مسلمانانو غاړه په خلاصيږي دې ته ویل کېږي فرض کفایه لکه د یو مسلمان جنازه کول دا فرض کفایه دی یو مسلمان وفات شو په یو علاقه کې نو که د یو علاقې یو څو مسلمان راپاسېدل او دغه مسلمان جنازه وکړه د باقی تمام مسلمانانو غاړه په خلاصيږي فرض ادا کېږي دې ته وایي فرض کفایه نو جنازه فرض کفایه ده دغسې نور ډېر عملونه دي چې هغه فرض کفایه دي لکه دعوت و تبلیغ دا محنت کول دا فرض کفایه دي دا علما چې په مدرسو کې کوم علم خی او کوم علم حاصلی یعنی د دین د تمامو مسلو د تمامو جزئیاتو پورا علم حاصلول او عالم جوړېدل دا فرض کفایه دي نو که په ټوله دنیا کې یوه ډله همداسې وه چې هغوی د دې علم حاصلولو د ښودلو دا فرضیه ادا کوله نو د باقي ټول امت پې غاړه خلاصېږي دا فرض کفایه دی. په دې آیات کې د جهاد فرضیت بیان شوی دی.
او دا کتب لفظ راوړل شوی دی بمعنى فریضه تاسو باندې فرض کړی شوی دی ورپسې لفظ راغلی دی علیکم فتاسو باندې دا کوم ضمیر جمع دی او دا ضمیر مجرور متصل ضمیر مجرور به حرف جر دی کوم ضمیر مطلب دا علیکم فتاسو ټول باندې اوس کدی الفاظو ته ګوري نو په دې آیت کې د جهاد د فرضیت او عموم معلومیږي چې د ټولي دنیا په ټولو مسلمانانو باندې په هر وخت کې جهاد فرض دی یعنی فرض عین والی ته معلومیږي سیبا کناری نه دی او که زنانه دی او د ټولي دنیا په کم ګوټ کې په کم ځای کې چې مسلمان وي په هر چا باندې په هر وخت کې د جهاد فرض والی ته معلومیږي لیکن د قرآن پاک نور آیاتونو ته یا بعض احادیث مبارکه ته کومونګه نظر وکړو نو د هغې نه دا معلومیږي چې جهاد فرض عین نه دی او دې آیت کې عموم معلومیږي نو دې آیت کې د جهاد فرضیت بیان شوی دی خو دا خبره ورسره یاد ساته چې په دې آیات کې د جهاد کم فرضیت بیانېږي نو دا فرض عین نه بیانېږي فرضیت او فرض عین والی نه بیانېږي بلکې دا فرضیت او فرضی کفایه والی بیانېږي چې جهاد په تاسو باندې فرض دی او فرضی کفایه دی فرض عین نه دی یعنی په هر مسلمان باندې په هر عاقل باندې په هر نارینه زنانه باندې په هر وخت کې په هر ځای کې جهاد فرض نه دی که د ټولې دنیا په مسلمانانو کې یوه ډله د مسلمانانو را پاسېدله او کافرانو سره جهاد وکړلو او جهاد یې کولو په یو زمانه کې په هر ځای کې چې نو د باقی ټول امت غاړه په خلاصيږي جهاد فرض دی خو فرض کفایه دی فرض عین نه دی دا پته د سنو لګی دا پنځمه سپاره کې سورۃ النساء کې یو بل آیت دی هغه کې الله جل شانه ارشاد فرمایي فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين الله هغه مجاهدینو ته فضیلت ورکړي دي باموالهم وانفسهم څوک چې د الله په لار کې جهاد کوي په خپل ځانونو سره او په خپل مالونو سره دغه مجاهدین فی سبیل الله تعالی فضیلت ورکړي دي پچا باندې علی القاعدین فهغه خلکو باندې چې هغوی په خپل کورونو کې په خپل کلی کې ناست دي او جهاد لنه دي تللی یعنی مجاهدینو ته په غیر مجاهدینو باندې فضیلت ورکړي دي درجه یو درجه یعنی که څوک علما دي او لګیا دي په درس او تدریس کې د دین خدمت کوي یو څوک تبلیغیان دي د ټولې دنیا په ګوټ ګوټ کې ګرځي دعوت او تبلیغ ادا کوي یو څوک نور مسلمانان دي په خپل کلی کې دي بال بچ ساتي سیبا مونږ او د سم کوي ذکر تلاوت هم کوي ټول احکام یعنی جهاد نه کوي د الله تعالی د دین نور احکامات باندې عمل کوي د جهاد نه انکار هم نه کوي خو جهاد لنه دي تللی په نورو عملونو کې مشغول دي او نور خلق دي چې هغوی جهاد کوي نو دغه مجاهدینو ته الله تعالی په دې جهاد نه کوونکي خلکو باندې یو درجه فضیلت ورکړي دي او ورپسې یو لفظ دی وکلا وعد الله الحسنى الله تعالی دې تمام سره د خیر او د ښېګړې اراده کړې ده وعده کړې ده وکلا هر یو سره وعد الله وعده الحسنى د نیکۍ او د خیر یعنی که څوک جهاد کوي هغوی ته خو یو درجه فضیلت حاصل شو که څوک جهاد نه کوي او د دین نور خدمتونه کوي نو هغوی سره الله تعالی د ښېګړې وعده کړې ده ښه بدله به ورکوي د دې نه دا معلومه شوه که چېرته جهاد کول فرض عین وو نو د جهاد نه کوونکي خلکو سره به الله د ښېګړې وعده نه کوله الله وی وکلا وعد الله الحسنى ټول سره الله د ښېګړې وعده کړې ده که علما دي که تبلیغ والا دي که صوفیان حضرات دي که نور مسلمانان دي خو چې نیک عمل کوي او جهاد لنه دي تللی صاحب یا جهاد لنه ځي دوی سره الله د ښېګړې اراده کړې ده نو دا د ښېګړې اراده چې ورسره وکړله وعده ورسره وکړله
د دې نه دا معلومه شوه چې جهاد فرض عین نه دی. که فرض عین وي نو دوی سره به الله بیا د حسنا وعده نه کوله. د دې آیت نه دا معلومه شوه. بل په یو موقع باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم جهاد لتلو، غزا لتلو، اعلان یې کو، صحابه ټول راغلل، جمع شول، خپلې تورې ټوپک تماچې هغې راواخېستل. سیبه یو صحابي پکې راغی او ډیر په جوش او په جذبه کې وی حضور مالی اجازت راکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله پیغمبر او الله ورته د وحی په ذریعه ښودل. ورته وی کور کې د مور پلار شته؟ وی پلار مې نشته او مور مې جمدې ده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی مور دې پرېښوده او راغلی جهاد له. وی حضور تاسو به جهاد له ځئ او زه به په کور کې ناست یم، زما ضمیر او غیرت دا نه برداشت کوله، نو زه ځکه راغلم. او یو روایت کې داسې هم دي چې مور مې کور کې په جړا پرېښوده او زه جهاد له راغلم. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد وفرمیل چې فذهب فجاهد فیهما، لاړ شه او د دې مور د خدمت کوه. او یو روایت کې دي چې مور یې هم جم دی او پلار یې. نو حضور پاک ورته ویل فذهب، لاړ شه، واپس شه، فرجع فجاهد فیهما، د دې مور پلار خدمت دې وکړه، په دې به تا ته الله د جهاد ثواب درکړي. نو که جهاد فرض عین وي نو صحابي بیا حضور پاک ولې د مور پلار خدمت ته لیږو؟ ورته ویې چې زه زمانه مخکې شه که نه. د دې نه دا معلومه شوه چې جهاد فرض دی خو فرض عین نه دی، فرض کفایه دی. کم عمل چې فرض کفایه وي یاد وسات، په هغې کې به بچې د مور پلار نه اجازت اخلي. که مور پلار اجازت ورکوي نو د دپاره دغه عبادت کول جایز دي. که مور پلار اجازت نه ورکوي بچي دپاره دا عبادت کول جایز نه دي، ثواب ورته نه میلاویږي، الټه پې ګناهګاري کیسې به. دغسې جهاد فرض کفایه دی. نو که یو څوک جهاد لځي او مور پلار ورته وایي چې نه به ځي نو ده ته په دې جهاد باندې ثواب نه میلاویږي، الټه پې عذابي کیسې به. یو څوک تبلیغ کې ځي نو فرض کفایه دی او مور پلار ورته وایي نه به ځي، موږ دلته د لږې مور دیاړي مزدوري وکړه او ته چې کوم دی تبلیغ پسې منډې وکړې، نو ده دپاره په تبلیغ کې تلل بیا جایز نه دي صاحبه، د مور پلار اجازت ورله شرط دی. یو څوک وایي زه عالم جوړېږم او مور پلار ورته وایي چې نه عالم مه جوړېږه، نو په ده باندې عالم جوړېدل فرض نه دي، ځکه دا خو فرض کفایه دي او ډېر خلک لګیا دي دا خدمت سرته رسوي. نو د ده غاړه به هله خلاصېږي او دته به اجر او ثواب هله میلاویږي چې د مور پلار اجازت پکې وي. خو مور پلار له پکار دي، زه به دې مور پلار ته وعظ وکړم چې دا بچې دې سعودي ته پرېږدي که نه پرېږدي، دوبۍ ته یې پرېږدي که نه، او برطانیې ته یورپ ته هم پرېږدي، په غلا په ایران باندې. یو کس ته مې واورېدل داسې وی 30 لکه روپۍ ولګولې، 30 لکه روپۍ صرف یورپ ته د بچي په غلا باندې په بوتلو. هغه مینس کې پکې څه وي هغه چې کسان وي هغه څه وایي ورته ایجنټانو له 30 لکه روپۍ ورکوي، نو چې په افغانستان کې ګیر شي نو هلته پیسې ورکړي، چې د ایران په باډر ګیر شي بیا هلته لکونه ورکړي، بیا هلته په بل باډر ګیر شي بیا هلته، نو په بچي باندې 30 لکه روپۍ لګي یورپ ته په غلا لیږي د پیسو دپاره. نو چې تبلیغ کېږي نو بیا ورته ولې وایي چې مزه، چې عالم جوړېږي بیا ورته ولې وایي چې مه جوړېږه، چې جهاد فی سبیل الله په شانتې عبادت لځي بیا ورته ولې وایي چې جهاد له به نه ځي او بس که لاړې بس پیده ته نه بخم او بس زما پیده باندې حرام دي. موریانې ورته وایي او پلاران ورته وایي بس زما نومې نوړی چې مې درله راوړې د هغه به د باندې حرام او بس ما اخ کړی، ما بچي اخ کي. یو څوک تبلیغ کېږي د بچي خواهش وي، جهاد لځي، عالم جوړېږي، بل یو دیني فریضه سرته رسوي، نو مور پلار ورته د لارې خنډ جوړ شي. صاحبه هلکه داسې ولې کې، ولې ځان په بدبخته مور پلار کې اچې؟ صاحبه ښکلې مور پلار د ځان نه جوړ کې چې بچي کې د جذبه پیدا شوه او د دین یو عبادت او یو فریضه سرته رسوي، وی په غاړه غټۍ وی لیږه صاحبه څېرې ور واچوه، وی بچیه تاله خو ما پی د دې ورځې دپاره درکړي، بچیه ته خو ما رالوی کړې د دې ورځې دپاره وي چې لا تا کې دومره شوق او جذبه راوچته شوه چې د الله تعالی د دین یو حکم او فریضه سرته رسوي. نو د بچو په لار کې خندان مه جوړېږي ښه، خو بچي دې د مور پلار نه اجازت اخلي په فرض کفایه عمل کې. یو خبره پکې دا مې یاد وساته، جهاد فرض کفایه دی. که د یو علاقې مسلمانانو باندې کافرانو حمله وکړه د صیبه او د هغه علاقې او د هغه وطن او د هغه ملک خلکو هغې جهاد دپاره ووتل
او د هغه ځای باچا اعلان وکړو چې ټول روځئ جهاد له پلانکي کافر ملک حمله کړې ده او ټول جهاد له روځئ. نو چې باچا اعلان وکړي دا فرض کفایه عمل به بیا فرض عین شي، بیا به هر نارینه هر زنانه هر مسلمان عاقل بالغ په دې باندې به جهاد فرض شي. بیا پکې د مور پلار اجازت ته شرط نشته صاحبه او ضرورت پکې نشته د مور پلار اجازت پکې بیا خو جهاد کوه، د خپل وطن حفاظت کوه، د خپل خاورې حفاظت کوه، د خپل پیغلو د خپل زنانو د خپل بچو د خپل مستقبل دفاع کوه، بیا به جهاد فرض عین وي. او د یو علاقې مسلمانان د کافرانو سره جنگیږي جهاد کوي او د دغه علاقې مسلمانانو سره دومره اسباب نشته، دومره قوت او طاقت نشته چې د کافرانو مقابله وکړي شي. نو بیا د دغه علاقې د مسلمانانو سره چار چاپیره چې نور کم مسلمانان وي بیا به دا جهاد متعدی شي، بیا به د دیونه د فرضیت منتقل شي دی خوا کې نورو ملکونو ته نورو علاقو ته. نو که دغه نورو علاقو والا مسلمانان ورسره یوځای شو او بیا هم د کافر مقابله نشوه کېدی نو بیا به دا دایره به ورو خورېږي تر دې پورې چې د ټولې دنیا په تمامو مسلمانانو باندې به جهاد فرض عین شي تر څو چې دغه مسلمانان د دې کافرانو په مقابله کې کافي شوي نه وي. نو بس اوس سوچو که د فلسطین مسلمانان ته آیا د فلسطین مسلمان د اسرائیل د مقابلې دي؟ نه دي. نو د فلسطین د خواوشا څومره چې ملکونه دي عرب هغوی باندې جهاد فرض کېږي که بیا هغوی هم د هغوی د مقابلې دپاره کافي نو بیا به دا دایره خورېږي تر دې چې د ټولې دنیا په مسلمانانو باندې به جهاد فرض شي. او باقی د جهاد مسائل لږ تفصیلي دي انشاءالله ځای په ځای به آیتونو کې راشي. الله جل شانه وایي په تاسو باندې جهاد فرض کړی شوي دي خو ستاسو طبیعت یې نه خوښوي، طبیعي طور باندې انسان د جهاد نه یریږي صاحبه، سر پکې ځي که نه هلته مال پکې ځي سر پکې ځي نو بیا پکې دا په ظاهره دته تاوان ښکاري که لاړم خو بس اوس په د یو ډز شم صاحبه د 10 روپو ګولۍ به راباندې خرابه کړي او بس بیا به مې په کټ کې راوړي. نو الله تعالی وایي طبیعي طور باندې به دا ستاسو ناخوښه دي لیکن په دې کې ستاسو دپاره ډېر خیر دی. په ظاهره به یو څیز کې تا ته شر ښکاري الله وایي په هغې کې به ستا دپاره ډېر خیر پروت وي صاحبه. لکه یو ماشوم دی او ناجوړه دی او دې تا ډاکټر له بوتلو ډاکټر به ستن وخي دته په دې ستن کې خیر ښکاري شر ورته ښکاري نو څونه لوی لوی چغې وخي صاحبه او تختي د ډاکټر د دوکان خو وسې نه رسي تا ورته کلک نیولي خو په دې ستن کې د خیر دی که نه دی. دغسې دانه راوختله په وجود باندې اوس دا دانه ته پرې کې نو دې سره به وینه پرې کېږي سرمن ورسره پرې کېږي غوښه پرې کېږي درد وي تکلیف وي تا ته نو په ظاهره تا ته په دې کې شر ښکاري صاحبه تکلیف درته ښکاري لیکن په حقیقت کې په دې کې ستا دپاره خیر دی اپریشن بدلو کې ټیک به شي صاحبه. نو الله تعالی دقسې په جهاد کې په ظاهره طبیعي طور باندې دا په طبیعت ګران دي لیکن په حقیقت کې په دې جهاد کې ډېر لوی خیر دی. که تاسو مسلمانان جهاد کوئ کافران به بیا په تاسو ظلم نه کوي ستمونه به نه کوي مسلمانان به نه وژني د مسلمانانو علاقې وطنونه به نه نیسي د مسلمانانو وینې به نه تویوي ظلمونه به نه کوي. او چې تاسو جهاد پرېږدئ نو یو وخت به داسې راشي چې په کور کې به فرض مونځ نشي کولی صاحبه آذان به د دې کافرانو نه اونه کړی شي آذان وایي به دا پر سپیکر باندې چغې وهل دا د دې نه مونږ ته تکلیف دی دا بند کړې صاحبه هغې خو ورته آذان نه وایي هغې خو ورته چغې وایي چې دا چغې وهل دي صاحبه. نو بیا به ترې نه خپل فرض عبادت هم ترې سر ته ونه رسوي. د دې وجه نه الله وایي که تاسو ته په دې کې په ظاهره ستاسو ناخوښي هم ده بیا هم جهاد کوئ په دې کې ستاسو دپاره خیر دی. او تاسو به یو څیز ډېر خوښوئ دنیا یا د دنیا بعضې کارونه لیکن په هغې کې به تاسو دپاره شر پروت وي صاحبه هغه به ستاسو د فایدې نه وي په هغې کې به ستاسو تاوان وي د هغې نه ځان ساتئ. والله یعلم الله ښه پوهېږي چې په جهاد کې ستاسو دپاره خیر دی نو ځکه خو یې در باندې فرض کو که جهاد کې ستاسو دپاره خیر نه و نو الله به در باندې نه فرض کوو خو چې الله فرض کو معلومه دا شوه چې الله حکیم ذات دی او حکیم ذات غلطه فیصله نه کوي نو ستاسو دپاره چې د جهاد د فرضیت فیصله کړې ده حکم یې رالیږلی دی معلومه دا شوه چې دې کې ستاسو دپاره ډېر لوی خیر پروت دی. او حدیث مبارک کې راغلی دی الجهاد ماض الى یوم القیامه جهاد به د قیامت دروازې پورې جاری وي. نو د دنیا په یو نه یو ګوټ کې به خامخا د مجاهدینو یو ډله داسې موجود وي چې هغه به د کافرانو سره جنګیږي جهاد به کوي که دفاعي جهاد وي او که اقدامي جهاد وي او د ټول امت غاړه به پرې خلاصیږي. کتب علیکم
علیکم القتال فرض کړی شوی دی پتا سو باندې قتال کول جهاد کول د کافرانو سره جنگ کول وهو کرہ لکم او حال دادی چې دا ناخوښه دی تاسو ته تبعی طور باندې وعسى ان تكرهوا شيئا او ډیری پیری بتاسو یو سیز ناخوښه وهو خیر لکم او حال بداوی چې پاغي کې بس تاسو د پاره ډیر خیر وی اب تاسو د پاره ډیر غوړه وی وعسى ان تحبوا شيئا او ډیری پیری با یو سیز تاسو خوښه وهو شر لکم او حال بداوی چې هغه بس تاسو د پاره بد وی والله يعلم او الله تعالی علم لري خپويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ تاسو علم نه لرئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.